بسم الله الرحمن الرحیم. کله چې یو مؤمن بنده دنیا کې وخت تیروي، دغه مؤمن بنده به د دوه قسمه حقوقو ډیر لحاظ ساتي. په هغې کې یو حقوق هغې ته ویلی شي حقوق الله، دویم حقوق العباد. حقوق الله کې منځ او دس روجه زکات وغیره دي. حقوق العباد کې بیا د ټول نه اولنی حق هغه د والدینو دی. د والدینو باره کې قرآن مجید کې الله رب العزت فرمایي ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما. تاسو خپل والدینو ته اوف لفظ هم موایي، ولا تنهرهما او هغې ته کنځلې هم مه کوئ. وقل لهما قولا کریما او هغې ته ښایسته خبره کوئ. بیا هم الله رب العزت فرمایي وقل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. د خپلو والدینو دپاره دعا کوئ. دعا په داسې انداز سره کوئ چې ای الله، څنګه چې په ماشومتوب کې د مور او پلار په ما باندې کم رحم کړی، زما یې څومره خیال ساتلی، ای الله ته په دې بوډاوالي کې په دوی باندې خپل رحم، خپل فضل او کرم وکړي. نن په دې ویډیو کې به څومره دعاګانې چې هم وي، دغه دعاګانې به د خپلو والدینو دپاره هر ورځ انشاءالله هر یو مؤمن بنده هغه به غواړي. که ټولې دعاګانې نشي غوښتلی، نو یوه دعا هغه دې د ځان دپاره داسې مختص کړي چې په ورځ کې به د خپلو والدینو دپاره دغه دعا په کثرت سره غواړي. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم ارحم والدينا واغفر لهم وأرض عنهم رضوان تحل به عليهم جوامع رضوانك وتحلهم به دار كرامتك وأمانك ومواطن عفوك وغفرانك وأدر به عليهم لطائف برك وإحسانك. اللهم تحن على ضعفهم كما كانوا على ضعفنا وتحنينا وارحم انقطاعهم إليك كما كانوا لنا في حال انقطاعنا إليهم راحمين وتعطف عليهم كما كانوا علينا في حال صغرنا متعطفين.